السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا پنزہ درشم آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. دماغی عزتمند اوریدن کو پدیڅو آیتونو کې الله رب العزت مشرکین ته د سوال په انداز کې خبره کوي، یعنی دوی نه پوښتنه کوي. لکه اولی پوښتنه وکړله چې تاسو ته رزق څوک درکوي، تاسو پیدا کړي چایو، د ځمکې او د اسمانونو د کائناتو د نظام څوک چلوي. نو دوی سره سوا د دینه بل جواب نه و چې دوی ویلو چې دا الله کړي دي، دا هڅه الله کوي. نو اوس کې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته فرمایي قل هل من شرکائکم، اے پیغمبره دوی نه ته پوښتنه وکړه هل من شرکائکم، آیا شته دي د تاسو د خدایانو نه چې تاسو کوم خدایان جوړ کړي دي ځان دپاره، من هغه څوک یهدي الی الحق چې هغه حق طرف ته خلکو ته خیال وکړي، یعنی خلکو ته حق وښیي. داسې خدای شته دی تاسو چې هغه حق وښیي، سمه لیاره وښیي، د هدایت لیاره ورته وښیي. او بیا ورته وایه چې قل الله یهدي للحق، اے پیغمبره دوی ته وایه چې صرف الله ده چې هغه خلقو ته د حق لاره ښیي، صحیح لاره ښیي، د کامیابی لاره ښیي ورته. افمن یهدی الی الحق، آیا نو هغه څوک چې هغوی ته لار ښیلی شي د حق، یعنی هغه په خپله کاڼه وړاندې دي، په خپله هیڅ نه دي خبر، خپله صحیح لاره نه ګوري، نه دي خبر چې هغوی ته الله هر څه ښیي، نو آیا هغه څوک به احق ان یتبع، آیا هغه ډیر حقدار دی چې هغه تابعداري وکړل شي؟ مطلب دا ده چې حق الله ښیي، سم لار الله ښیي، هدایت د الله په اختیار کې ده. قرآن پاک الله نازل کړی ده، نبی علیہ السلام ته نبوت الله رب العزت ور کړی ده، او د نبی علیہ السلام احادیث، د نبی علیہ السلام تعلیمات دا مونږ ته راغلي دي. آیا دا حقداري دي چې دا سم لار ښیي، چې دا رڼا ده ټوله، یا هغه څوک چې کوم خلق نو تاسو خدایان جوړ کړي دي هغه په خپله د حق محتاج دي، هغوی ته خو په خپله حق نه ده معلوم، نو تاسو به اوس د هغوی تابعداري کوو، تاسو به اوس د هغوی خبره منو، هغه خپله حق نه خبره دي، هغه خپله ګمراهي کې روان دي، یا هغوی په خپله مخلوق ته محتاج دي دې ته چې موږ ته حق وښیلی شي. اما لا یهدي الا ان یهدى، آیا هغه څوک چې هغه په خپله هم په هدایت باندې نه دي بلکې هغوی ته لیار ښودلی شي، په خپله په سمې لیارې باندې نه دي، یا په خپله کاڼه وړاندې دي، یا په خپله محتاج دي چې هغوی ته لیاره وښیلی شي. فما لکم کیف تحکمون، نو څه شوي دي په تاسو باندې، د تاسو څرنګې فیصلې کوو، د تاسو څرنګې کارونه کوو. د آیت چې دا په دې باندې ځان په یولو دپاره یو مثال زه پیش کوم چې تاسو ورباندې پوه شو. یو کس ته چې هغه هر څه نه خبر ده، هغه ته لاره معلومه ده چې دا لاره فلاني ځای ته ځي، او دې لارې کې څه نقصان نشته ده، خطره نشته ده، او خلکو ته یې چې رسي په دې لارې رسي. یو بل کس ته چې هغه په خپلم دی لیارې نه خبر،
او خلق هغه پسې روان شي. ادینه نه د خبر چې لیارې کومي خاطرې دي یا کوم څه دي، هغه دینه نه د خبر، بلکې هغه ته غلطه لیاره خي او د خلق هغه پسې روان شي. نو دا به بیوقوف خلق نه وي چې کوم سړی پوهه ده په لیارې باندې کوم سړی لیارې نه خبر ده یا کوم سړی په خپل یو لیاره جوړه کړې ده، هغه لیار هغه سړک پرېږدي او په ګډو وډو لیارو باندې لاړ شي. نو د دې دا مثال مې تاسو ته دې لپاره بیان کو چې تاسو په دې آیت باندې پوه شو. الله رب العزت د هر څه پیدا کړی دي، هدایت د الله په اختیار کې ده. الله دې نه ډېر ښه خبر ده چې کومه لیار صحیح ده، کومه لیاره جنت ته چی، کومه د کامیابی لیاره ده، کومه د خیر لاره ده. او هغه لاره الله تعالی نبی علیہ السلام ته هم خیری ده چې خلکو ته دغه لیار وخیا. دې مقابله کې دا خلک اخ چا پسې ورپسې شي چې هغوی ته لاره په خپله هم نه ده معلومه، په خپله محتاج دي. لکه کوم خلک چې شرک کوي، قبر ته سجده لګوي، انسان ته سجده لګوي، اخو په خپله دې نه ده خبر، په خپله محتاج ده الله ته. نو الله تعالی په دې آیت کې ډېر په ښه طریقې سره هغه خلکو ته خبره کړې ده چې دا پوښي په دې خبره باندې چې دا خلک شرک پرېږدي. اوس ترجمه ته متوجه شو. قلت ورته یا پیغمبره دی خلکو ته هل من شرکائکم ایشدا دي د خدایانو د تاسو نه من هغه څوک یهدی الی الحق چې هغه خود نه کوي حق طرف ته. نو قل الله او بیا ورته وای ای پیغمبره چې الله تعالی یهدی خود نه کوي للحق حق طرف ته. افمن یهدی آیا نو هغه څوک چې خود نه کوي للحق حق طرف ته احق هغه زیات حقدار ده ایتبع چې دغه خبره دی اومنل شي. امن یا هغه څوک لا یهدی چې هغه په خپل هم لار نشي موندلې الا ان یهدا مگر هغه ته لار خودلې شي. نو فما لکم نو تشوی دی پتا سو باندې کیف تحکمون دا تاسو څنګه فیصله کوي. الله تعالی د پدې سبق باندې مو ته پویا، الله تعالی د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.